الله والله 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 الله والله 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 يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا مخي آیاتونو کې د مال او د اولاد فتنه الله تعالی ذکر کړه او دا آیاتونه دا هم دغه مضمون ته تمه ده چې مال اولاد دا فتنه ده دا پزان باندې مغالبه کوي بلکې تقوا اختیار او چا چې تقوا اختیار کړله درې نعمتونه الله تعالی دل ور کوي یو دا چې دل الله تعالی داسې عقل نصیب کی چې دې په د حق او د باطل جدایي کول شي بل د ګناهونه الله تعالی معاف کی او بل د الله تعالی کامل بخشش وکړي د تقوا دا درې فواید دي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ان تتقوا الله کچره تاسو تقوا اختیار کړئ یجعل لكم الله در کتاب ستا فرقانا هغه فیصله چې هغه فرق راولي په میند حق او د باطل کې په دل کې به بهترین فیصله پیدا شي ويكفر عنكم اما پکی تاسو ته سیئاتکم واړو ګناهونه تاسو ويغفر لكم ما پکی تاسو ته غټ ګناهونه تاسو والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكر الله والله خير الماكرين دا اوچت تقوا اثر الله تعالی ذکر کوي اوچت تقوا د چاوا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیال کرا لکه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کفارو د نبی علیه السلام د هلاکت اراده وکړه خدای پاک دغه حفاظت وکړ خیال کرا لکه واقعا دا سدا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام ډېر پریشان شو په مکه معظمه کې او اصحاب کرام مجبور شو په هجرت باندې نو کفار هغه مشوره وکړه بل دا و چې په دریو حجونو کې ساویاو پورې کافران د انصارو هغه په اسلام مشرف شو پړمبي ځل باندې چې نبی علیہ السلام د مینا خیمو تلار شو او الته کې وعظ فرمایا نسوه کسان مسلمانان شو په بل ځل باندې 12 کسان مسلمانان شو په بل ځل باندې بیا شپېته ته ورسېدل او دغه شپېته کسانو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعوت ورکړه د هجرت د مدینه منوره دلته کفار هغه په شو چر دله خو د مسلمانانو نور سیوا کیږي دی په خپل کور کې مشوره خیال کرا لکه د مشورې د پر راجم شو یو نضر یو ابو جهل او بل نضر ابن حارث او بل عتبہ او بل شیبہ بل امیہ ابن خلف بل حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ چې کافرو دا سرداران د مکه معظمه دی راجم شو په دارالندوه کې دارالندوه خیال کرا لک دارالندوه کم ځای و د ابو جهل کور چې دی خیر علی صاحب د ابو جهل کور چې نن سباغي کې ټاټای دي او ډېر لوی ځای دی کافی ځای زما فکر سره غیلا نه دی ورانه کړي او نور چې کم دینو ډېر میدان هغه په کعبه شریفه کې شامل کړي دي نو دغه دارالندوه ته راجم شو او دالته یو نجدي چې کم دینو شیخ بوډا سړی هغه راغی هم دې جرګه کې وره کتا سما
زه د مسافر سړی ما خو کچره تاسو مشوره کول غواړئ زه به تاسو ته فایدهمنې مشورې درکړم خیال کراله خدا دې شیطان او په شکل د څه کې دی د شیخ نجدی کې دی اورې او وې زه به تاسو ته مفیدې مشورې درکړم کله چې دې جرګه شروع کړله نو د ابو جهل رور ابو البختری ابن حشام هغه مشوره دی جرګې ته ورکړله ویره زما خدا شرای ده چې دا سړی مونږ په زنجیرونو کې وتړو په زنجیرونو کې وتړو نه یا خو جو مړ بشي په دغه زنجیرونو کې جو خلاص بشوته نه او یا بدقه شان په زنجیرونو کې بند شیخ نجدی ته وکتل هغه دا خو هیڅ مشوره نه ده کده تاسو وتړای ان د قام دې د نسب دې نه دې بس کی را به نه شي کوشش وکړه خو بیا به تاسو ته آزاد شي دا راي صحیح نه بیا ابو الاسود دا د نبی علیہ السلام په خاندان کې دی ابو الاسود ابن مطلب هغه وته چې کوم نه را پاسې ده وی سیب زما خدا شرای ده چې د مکه معظمه نه مونږ وباسو د ملک نه یو وباسو چې په شا بیا نه ګوري دا فتنه به ختم شي هغه ورته دا راي دیم چې کوم نه دا خطا ده اورې دې که د ملک نه تاسو وباسئ ډېر لوی او خيار او عقلمن انسان دی جبه ډېر خوګه ده نور خلق به د سره ملګری شي او په تاسو باندې به حمله اور شي د ابو الاسود رائے هم مسترد کړل بیا ابو جهل چې کوم نه خپل رائے پیش کړل وی زما رائے خدا دا چې زمون یا لس قبایل دي یا دولس قبایل دي د هرې قبیلې نه یو نوجوان رواخلو او هغه لا پلاس کی تور ور د غلط دولس توري دا د په قتل کې شریک شي خیال کراله کده بدل اخلي د قام او نسب بدل اخلي نو د چانه بدل اخلي دوه یوازې بنو هاشم دي دا غلط دولس قبيله بس شي دا بقاتل شي نو د بدل اغستلو چې کم نه بیا به سه امکان ابو جهل دا شیخ نجدی ویره بالکل ساده 100% صحیح راي دا او دا صحیح ده مساله په دې باندې تویش ولا چې سار به قتلېږي سار به څه کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام راغی ویشنا د قتل دغه دی وشو فیصله وشوله سار دی وجنی څنګه دی خوخه ده پوه شئ وکړه زما خدا راځي چې هجرت وکړه الله به دې حفاظت کوي او حضرت علی کرم الله وجهه په خپل بستر باندې سم لوا نبی علیہ السلام دغه رائے خوخه کړله او دغه ته استاد ولېګو چاته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته چې کمی اوخه د هجرت لپاره تا تړلې دي هغه اوخه چې کم نه هغه بستونه پکې دوا سار په تیار کې به مونږه چې کم نه زو او هجرت وکاو خیال کړه ځان سره یو خادم مواغسته دلار سفراس خاک هغه چې کم نه مناسب واغسته نو داغه بیان الله تعالی فرمایي ويا واذ يمكر بك الذين فاوقي چې تدبیر کولو د هلاکت ستا هغه کسانو کفرو چې کافرانو ليثبتو کا چې په زنجیرونو کې بند کی تعالی را قید کی تعالی را او یقتلوا کا یا قتل کی تعالی را او یخرجوا کا یا باشی تعالی را یا د قتل کی دا مشوره د چاوا د یثبتو کا دا مشوره دا د ابو البختری وا د یقتلوا کا مشوره د ابو الاسود دا دغه د ابو جهل وا د یخرجوا کا مشوره دا چې کم دینو د ابو الاسود وا ويمکرون دی تدبیرونه کول ويمکر الله الله تدبیر کولو دی تدبیر د هلاک کولو او الله تدبیر د بچاو کولو والله خیر الماکرین الله تعالی بهترین تدبیر کوونکی دی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ کله چول وسلی شي په دې مشرکانو باندې آیاتونه زمونږه
قالو دی وای قد سمعنا مونږ واوریدل ها دا یو بل مشرک چې هغه ته نضر ابن حارث ویلی شي خیال کړه هغه چې بکله آیاتونه واوریدل به مړه داس خو زم ویلی شم لو نشاء که زمونږ خوښه شي لقلنا مثل هذا مونږ به ووایو په مثل د دې باندې دا خو د عادیانو سمودیانو په عربی کې قصې کوي دا خو مونږ هم کولی شو ها دی به بیا ته او د اسفندیار او د رستم ها د دې قصې به راوړلې د ایران نه ها عادل ته مکه معظمه کې به اورولې ها او یو وینځم ساتلې و چې هغه ډېره خوش आवाज و اخیستم و ها ان بیا به خلکو ته وی ګورای ها د تاسو ته اسیا آیاتونه ورې زو سره چې کم نه سرو د مغه ګوما ها او جنې د تاوم چې کم نه ګډيږي کوشش وکړه نور سوای ان هاذا ندید دلا خبر الا ساتیر الاولین مگر کر خدی پوخانو خلقو ودا خشیدی د عادیان او سمودیان وَإِذْ قَالُوا اللهم پاوخ چې دی ویل اللهم اے الله دام چاوي دام نضر ابن حارث ان کان هذا هو الحق کچری دا کلام حق وی من عندك د جانب استانه اول خو مونږه منونه چې دا ستا کلام دی بلکې دا د پیغمبر خپل کلام دی ها خو کچری ستا کلامي نعم تور علینا راوره په مونږ باندې حجارت من السماء غټه د اسمان او اتنا بعذاب علیم یارات لو کوم ته په عذاب درناک سره خدای کدا ستا کلامي اول خو مونږ نه منو کینو ځکه معجزه را تراوړه او غټه را باندې راوره دا د څه د قمقل خیال کړه دی وی بیا مسلمان شوه دی ښا پوښې وکړه مسلمان شوه دی او دا چې وې دا چې د قمقل توپ خبره کوله چې خدای کته دا حق کلامین په مونږ باندې غټه را باندې وره پکار خدای چې دا ویلې وی چې کجره دا حق کلامي نبي مونږ ته هدایت وکړه پوښې وکړه د دې حق کلام را تاسو کا هدایت وما كان الله ندي الله تعالی ليعذبهم عذاب ورکیتا خیال کړه اوس دلته سوال پیدا کیږي چې دې قریش باندې بیا عذاب ولې نه دی راغلی چې دې انکار وکړي دا جواب دغه سوال دی ښا نه دی الله تعالی چې عذاب ورکی قریش وتا وانتمی فیهم حالان کې تپک موجودي شتا د برکت دې شدي د عذاب نه بچي وما كان الله ندي الله تعالی معذبهم عذاب ورکون کې دې قریش وتا وهم یستغفرون حالان کې دې استغفار کوي حالان کې دې څه کوي استغفار د کدی په طواف کولو د بیت الله شریف او ور سره به استغفار کوي خیال کړه لکه نو وهم مستغفرون دا ضمیر راجع دي د مشرکان او دویم قول داده چې هم ضمیر راجع دي مؤمنانو ته الله تعالی دوی له عذاب ځکه نه ور کوي چې مؤمنان استغفار کوي د مؤمنانو د استغفار د وجنه دویم بچتي دویم څه دي بچتي او دریم تفسیر دا دی چې وهم یستغفرون دی لا عذاب نه ور کوي دا څوک په دې مکه معظمه کې چې دی علی هجرت نه دی کړي عذاب ول ځکه نه ور کوي چې دی استغفار وایي دی څوړي استغفار خیال کړه وما لهم سشویدی دی مشرکانو د مکه لرا الله يعذبهم چې عذاب بنور کوي الله تعالی دیتا وهم يسدون دی خلق منی کوي عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه دی د عذاب مستحق دی ولی خلق منی کوي د سنا د بیت الله شریف نه وما كانوا اولیاء اهلان کنه دی واقداران د بیت الله دی واقداران د بیت الله نه دي دی مالکان د بیت الله نه دي بلکې د مالکان او اختیارمند د بیت الله هغه مؤمنان دي ان اولیاء نه دي اختیارمند د کعبه شریفه الا المتقون مگر پرهیزگار ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوي وما كان صلاتهم نو مونږ د اهل مکه د مکه د مشرکان مونږ بسنګو نو منځ مکه والو عند البيت پنځ بیت الله شریف باندې الا مکان مگر شیټي وهاله مکه والو چې بکله طواف کو
نو چټۍ به واله وتسدیه او لاسونه ټپوله تسدیه څه شی دی دا د سود نه مشتق دی لاسونه ټپولو ته ویل شي فذوقوا العذاب وسکیتا عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د کفر تاسو دا لکه اوس په دې سملو کې یا په دې جلسو کې خلق لاسونه ټپي یا په کې چټي وهي دا غد جعلا و څه دی هغه دستور فذوقوا العذاب وسکیا عذاب الله تعالی بما کنتم تکفرون په سبب د کفر تاسو ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافران دي ينفقون اموالهم دی خرج کی مالونه خپل دی چې دا قافله را وصله او 50,000 چې کم دین واکي دینارا دای په وصله باندې لګول دا دومره خرچ د صدا پاره کاو ليسدو د دې د پاره چې خلق منی کوي عن سبیل الله دلار د الله تعالی نه پس ينفقون ډیر زردا چې دی خرج کوي مالونه خپل دا مال به خرج شي ثم تكون عليهم حسرة بیا بدلی له پاره دا حسرت وګرځيږي دا به ذریعہ د افسوس او د هلاکت ثم يغلبون بیا به مغلوب شي والذین کفروا کسان چې کافران دي الى جهنم يحشرون جهنم ته به جمع کړل شي د څه لپاره ليميز الله الخبيث د پاره چې الله جدایي وکي د خبيثانو من الطيب د پاکانو خبيثان به جهنم ته لاړ شي پاکان به جنت ته لاړ شي ويجعل الخبيث والله تعالی راو غرزي لا خبيثان بعضو على بعض بعض فبعض باندې دا خبيثان بټول دا بټول په یو چې کم دن واکي کانګړی کې به واچي او په ير کوم او جميعا یو بل د پاسه به کې الله تعالی ټول دا ټول جهنميان به یو بل د پاسه او غرزول شي فيجعله بیا بيکی دی فی جهنم په جهنم کې خیال رکام څه ته ویل شي رکام په معنا ده قران پاک کې راځي کنه او فيجعله رکاما فترى الودق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله فيجعله رکاما الله دا وریځ راغونډي د دین یو لو چې کم دین واکي ګټ نه جوړ کی او بیا داغه نه بارانونه شروع شي خیال کراله کوم تراکم ویل شي دیو بل د پاتہ کېدل تراکم پيجلو فی جنب اولئک دا کسان چې دي هم الخاسرون دا خاطئ توانیان دي دا جهنميان به الله تعالی را جمع کوي دیو بل د پاسه ا ډېرې بتنه جوړي او بیا به په جهنم کې پړ مخه ارتاوي قل للذین او حبیب للذین کفروا کفا چاته ویا کافرانو ته این تو کو دی من شو د خپل کو پرنا یخبر لهم دی تو بخشش وشي ما قد سلب داغه جرایم چې دی مخې کړي دي و ان يعودوا قد دوباره جرم کوي فقط مزت سنت الاولین بشکه تیر شوی دا طریقه د پوهانو خلقو کدی خامخا د خپل جرم کوي نه د مخانو خلقو عادت تیر شوی دی چې هغه څه دی سزا ورکول دي مجرمان سزا ورکول دي مجرمان وقاتلوهم قتلوي دا مشرکان حتا لا تكون فتنه حتا چې پات نشي گمراهي تراغه پورې وجنه چې دا فساد او دا فتنه ختم شي ويكون الدين كله لله او دین ټول د پاره د الله تعالی ټول دین د الله دا شرک ختم شي دینه معلومیږي چې د کوم کفارو سره صلح نشته دا غي قتل شته جایز دی په دې د دفاع په حالت کې قتل دفاعي چې دی خو فرض دی او قتل غیر دفاعي قتل ابتدائي چې دی دا جایز دی او سنت دی څه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چې کوم قوم به ایمان نه راوړل اصحاب کرام به تیار کو به ورځي په شی به اول به ول دعوت ورکو چې ایمان راوړل اګه ایمان به را نه وړلو نبی به ورتوي چې دغه دا قتل ته تیار په شی به کنه بیا به تاریخ سره د قتل مقرر د عربو د پاره اما الايمان و اما السيف او د عجمو د پاره درې حکمونه دي اما الايمان و اما الجزيه
و اما السيف درې خبرې دي یا به ایمان راوړی که ایمان نه راوړی نو بیا به څه کوئ جزیه او ټیکس په ورکوئ که ټیکس هم نه تیارېږئ نه اما السيف بیا توره د پوشي بیا جنگ ته تیار نو جهاد ابتدایي نبی علیه السلام هم کړی دی او جهاد څه دفاعي د تبوک غزا چې وا هغه جهاد دفاعي و د تبوک د دې وجه نه نبی علیه السلام د هغې دپاره ډېر زره فوج تیار کړی د جهاد دفاعي دپاره او دا نور جهادونه څلور دپاره اووه شلې غزاګانې شوي دي دا اکثر ابتدایي جهادونه خیال کړه چې د کم قوم سره به صلح نه وه بس د هغې سره به ابتدایي جنگ به ورسره کېده د هغې بیانونه را روان نو الله فرمایي چې تاسو د دې سره جنگ کوئ چې دا فتنه ختم شي د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ باندې حجاج ابن یوسف حمله وکړه چا په وکړه حجاج ابن یوسف او هغه حمله کې د شهید شو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ شهید شو او کعبه شریفه حجاج ابن یوسف ونړوله عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته چاوي وی ګوره صاحب لار خو جو زورور مجاهدو او د مسلمانانو خلیفہ خیال کړه او د الله حکم دا دی چې تاسو د مجرمانو سره جهاد کوئ خیال کړه نو عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه سره یو فاسق سره جنگ کوي هغه سره مقابله کوي پکار ده چې تا د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه سره کړي وي داغه حمایت ته کړي وي او د دې فاسقانو سره د سره کړي وي جنگ کړي نو عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ته دا آیات کریمه ولوستل وی الله تعالی خو فرمایي چې د کفارو سره جنگ کوي چې دا فتنه د کفر ختم شي دین فقط یو شي خیال کړه لکه او تاسو څه کوئ نو د دې آیات متعلق وي د خپل عمل کوم خیال کړه لکه او تاسو د دې لپاره جنگ کوئ چې فتنه نور شوره شي چې فساد نور شي واشي لکه دا خو د مسلمانانو په کور کې جنگ دی مسلمانانو په کور کې جنگ دی د مسلمانانو په کور کې جنگ د دې حکم خو الله تعالی نه کوي الله د کفارو سره د جنگ حکم کوي چې تاسو دا کوئ چې فتنه ختم شي او دین ټول د الله شي دین ټول د چا شي د الله نو داغه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه داغه رائے دا څنګه و چې دا ابن زبیر رضی الله عنه دې سو کی د حجاج ابن یوسف سره جنگ کوشش وکړي فإن انتهوا كثير دي منشو دا كفار منشو د جنگنا فإن الله بما تعملون بيعملون بصير الله پامالو د دې باندې بصير دی وإن تولوا اكثر دي حق ونمانو فعلموا فوش ان الله مولاكم بشك الله تعالی مددگار تاسو دی نعم المولا بهترین مددگار دی دا الله تعالی و نعم النصير بهترین مددگار او مالک ته ونعم النصير او بهترین مددگار تاسو دی بهترین مددگار تاسو دی وعلموا فوشي انما غنمتم من شيء هغه شی چې تاسو غنیمت وکړئ دی یو شی خیال کړه دا بیان د څه دی د غنیمت دی دغه د جهاد اثر سي غنیمت حاصلې دل دي مسلمانانو ته خیال کړه او دا الله قانون داسې دی چې کله یو قوم بغاوت وکي نو الله تعالی د هدایت لپاره پیغمبران راولېږي او کتابونه راولېږي کله دې سره ایمان را نوړي نبي هغه سره د جهاد حکم وکړي دا غي سره د جهاد حکم وکړي او پاغه کې چې کمال بیا لاس لا راځي دیتا غنیمت ویل شي د جهاد کې چې کم مال چې کم نه هغه لاس د مسلمانانو راځي دیتا مال غنیمت ویل شي او د دې غنیمت اصل حقدار چې کم نه هغه څوک دي هغه
الله دې پوه شئ به کنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم خیال کراله نه چار کله دې اصل مالک الله دې ها د دې وجنه دغه غنیمت دغه مال دا د ټولو مجاهدینو د پاره سده دا جایز دی ها دا د پیغمبر د پاره هم جایز دی ګوره زکات ته پیغمبر د پاره روانه ده زکات غسل د پیغمبر د پاره جایز نه ده ځکه دیته اوساخ الناس ویلې شي دا خیره دی ها دا با پیغمبر با زکات نه علي شیطان به زکات نه اخلي ولې دیته اوساخ ویلې شي څه ها خیری وته ویلې شي او غنیمت ولا جایز دی ولی غنیمت ها هغه بذات چې کوم نه حق د الله تعالی دی پوه شئ به او چې بذات حق د الله تعالی دی نو دا دغه نشو حکم د زکات نشو پوه شئ به دې ته وسخ نشو ځکه الله تعالی فرمایي وعلموا فوشي انما غنمتم اغه شی چې تاسو په غنیمت کې واخلئ من شی اند سمالنا ها وسلې او چې کوم نه جامع او پیسې فان لله خمسو بشکل د الله لپاره هغه پنځمه حصہ ده وللرسول او د نبی علی السلام دغه پنځمه حصہ دا د الله هم دا د الله د رسول هم دا ولذل قربا د رشتہ دارو د پاره ولیتامه د یتیمانو د پاره والمساکین د مسکینانو د پاره وابن السبیل د مسافرانو د پاره دا حق د چا ده دا د دې ټولو ده دا پنځمه حصہ د الله ذکر تبرکان ده ها څه تبرکان ده او د رسول او د ذل قربا او د یتامه د مساکین او د ابن السبیل ها د دې د استحقاقان ده دا پنځه ها پنځه چې کم دین واکه ها زوات الله تعالی ذکر کړ چې دا د دې حق دی ان کنتم آمنتم بالله کچری تاسو ایمان راوړی په الله تعالی باندې وما انزلنا علی عبدنا پایتون چې موږ نازل کړي په باندې خپل باندې خیال کراله کړه نټول مال به پنځه حصے شي یو حصہ د الله د رسول شولا ها د خپلوانو د یتیمانانو د مسکینانو د مسافرانو شولا او دغه څلور حصے د مجاهدین ان کنتم آمنتم بالله کچری تاسو ایمان راوړل دي په الله باندې او په کتاب باندې چې موږ نازل کړی دی په ورځ د فرق باندې په آیاتونو د جهاد چې هغه موږ نازل کړی دی په ورځ د فرقان باندې ورځ د فرقان سوا ها د بدر ورځ دغه کې الله تعالی حق د ها پمیند حق د باطل کې څه فرق راوستل نو دغه آیاتونه د جهاد باندې کتا سو ایمان راوړی ها نو غنیمتونه د چا دي غنیمتونه د الله او د رسول یوم التقل جمعان فغورت چې ملاقات کو دواړو جماعتونو ها یو جماعت کفار او بل جماعت مجاهدین والله علی کل شیء قدیر الله تعالی پر شی باندې قادر دی خیال کړه لکه وې دغه خمس غنیمت چې ده کنه ها چې د الله حبیب وفات شو دا حق بیا د چاو دا بیا هم حق د ذویل قربا تر قیامت پورې ها غنیمت چې ده نو زکات او ذویل قربا د نبی علیہ السلام د لپاره روانه ده د شهیدانو د لپاره زکات روانه ده ها لیکن غنیمت د شهیدانو حق ده دا پنځمه حساب چاته ورکیږي دا به شهیدانو ته یتیمانانو ته مسکینانو ته ها او ته مسافرانو ته ورکی او دغه څلور هڅه د حق د مجاهدین خیال کړه نو ګویا کې د نبی علیہ السلام سو دو قبیله وي مشهور عبد المطلب او بل سو بنو هاشم بنو عبد المطلب او بنو هاشم ها دا نبی علیہ السلام بدیله د غنیمت حصہ تر مرګ پورې ورکوله ها او داغه د وفات نه ورستم د بنو هاشم چې څومره نسل ده آیا د بنو عبد المطلب په جهاد کې بددي شي حصہ به وي پوه شي زکاتونه ولا روان دي غنیمتونه ولا روا دي
اذ انتم دا ظرف ته دا اذ ظرف ته د پاره د ما انزلنا مخکې تیر شو کنه که تاسو ایمان راوړی په هغه آیاتونو باندې چې موږ نازل کړي دي په دغه ورځ د بدر باندې اذ دا زمانہ وا انتم بالعذوه الدنيا چې تاسو په طرف نږدې کې وای میدان جنگ شکل په بدر کې جوړ شو تاسو په کم ځای کې وای په نږدې طرف کې وای چې مدینه منورې ته نږدې و غدوه کنارې ته ویل شي ساحل غدوه طرف خیال کراله کنا شفا دا کنارې ته ویل شي وهم دشمنان چې بالعدوه القصوى هغه په طرف لري کیو هغه د مدینه منورې نه په لري طرف کیو ورکب قافله د قافله چې وا قافله د سو د جهادي سامان اسفل منکم غلان دی واستاسنا هغه دریاب طرف ته وا په کوس طرف روانه ولو توعدتم کچریتا تو وعده کړی وي د یو بل سره لختلفتم فی المیعاد تاسو به اختلاف کړو په میعاد کې الله فرمایي چې په خاني جنگونه چې به ونه هغه وعده به وکړل چې پلان کې ځای باندې به مونږه جنگ الله فرمایي چې دا ناڅاپي اتفاقی جنگ شو وشو کچری دی یو بل سره وعده کړی وي نو کې دې شي چې مسلمانان میدان جنگ ته نه راغلي یا کفار میدان جنگ ته نه راغلي ولکن ليقضي الله لیکن د دې لپاره الله تعالی فیصله وکړه د دې لپاره خیال کړه ليقضي الله د دې لپاره الله تعالی دا جهاد مقرر کړ چې فیصله وکړي الله تعالی امرن دا چې جهاد کان مفعولا چې هغه پورا شوی دی د الله په علم کې هغه پورا شوی دی ليهلك د دې لپاره دا جنگ جوړ کو په مابین د کفار د مسلمانانو کې ليهلك من هلك چې هلاک شي هغه څوک چې هغه هلاک شو عن بینه فواضح دلائل سره چې څوک هلاکیږي په واضح دلیل سره خیال کړه ولی د جنگ دا واضح دلیل دی ویرا دوره تینا قتل کړل او دوره تینا قید کړل ويحيى ژوندۍ پاتې شي من حي عن بینه هغه چې ژوندۍ پاتې شي عن بینه چې ژوندۍ پاتې شي دام په واضح دلایل سره واضح ده چې الله بچ کوي نو هغه بچ شي خیال کړه وان الله بشک الله تعالی الله سميع عليم اوریدونکو د دعاګانو دی علیم دی په احوال استاد باندې نو مطلب دا چې دا فیصله الله تعالی د صد پاره وکړه چې حجت د حق په دی باندې واضح شي چې ګوره مسلمانان سره د قلت نه الله فاتحین کړه ليهلك من هلك عن بینه چې هلاک شي هغه څوک چې هلاک شي په واضح دلیل سره واضح دلیل سو چې هغه قلت د اصحاب کرامو چې هغه کې فتح د الله ملګری و کفار سره د واضح اکثریت ناغه شو هغه هلاک او خیال کړه او مسلمانان سره د واضح اقلیت ناغه فاتحین شو وان الله لسميع عليم بشک الله تعالی اوریدونکو عالم دی اذ یغشیکم اجوریکهم الله فی منامک هغه وخت چې الله تعالی خودلو په خوب ساکي تا ته خودلو الله تعالی هم دا کافران فی منامک په خوب ساکي قلیلا ډیر لګا نبی علیہ السلام خوب لیدا دا نقشه د بدر لیدل په خوب کې کافرانو ته ډیر لخ کار شو مسلمانان 314 لسو او کفار څومره زر کسان او نبی علیہ السلام تاغه د 300 نوم کم کار شو دا د نبی علیہ السلام ته پیشنګوئی وا چې دا کفار بسګيږي دیوا قتلی ولو اراکهم کالا خودلوي تا دغه مشرکان کثیرن ډیر لپاشل تم تاسو به بوزدل شي وای کدای د ډیر ښکارا کړي وای کنه تاسو به بوزدل شي وای ولا تنازعتم تاسو به اختلاف کړو په امر په امر د جهاد کې چیرې دا خو چې دومره ډیر ښکارا شوی دي معلومیږي دا چې مونږه د دې سره جنگ نشو کولای ولکن الله سلام لیکن الله تعالی بچاو کو تاسو بچ کړل د سنه د بوزدلینا د ضعفنا
انه علیم بذات الصدور الله علم دی هغه رازونه باندې چې پسینو کې دي و اذ یریکمهم اب هغه وخت کې چې خودو الله تعالی تاسو ته هم دغه کافران دغه کافران تاسو ته سخت کار کوي اس هغه وخت کې التقیتم چې کله تاسو ملاقات کو د دې دشمن سره تاسو ته ښکارا کاو فی اعینکم پستر کو تاسو کې قلیلا ډیر لګ ويقللکم تاسو به لږ ښکارا کولې اغه تا فی اعینهم پستر کو دا غي کې دا الله دې شان ته وره اغه به مسلمانانو ته د دریو سو نه کم ښکارا کول او کفارو ته به مسلمانان ډیر کم ښکارا کول چې په یو بل باندې شي ورتیز شي کوشش وکړي ليقضي الله چې فیصله وکړي الله تعالی امرنداغه د فتح د جهاد هغه امر کان مفعولا چې هغه په علم د الله تعالی کې پورا شوه دی و الى الله ترجع الامور او الله پاک ته واپس کیږي تمام فیصله ټول الله سره یا ایها الذين امنوا ایمان ولو اذا لقيتم فئه نهر کله چې تاسو ملاقات وکړئ د جماعت ته کافرانو سره اے مومنانو تاسو ته د جهاد حقیقت ذکر چې کله تاسو د کفارو سره مخامخ شئ پس بوتونه ثابت قدم شئ خپې کلا کې کوي پزړه کې بوزدلی مراولای کوشش وکړه خیال کړه او د ثبوت ته قدم د پاره د محکموالي د زون د پاره علت او سبب ولا څه شي دي واذكر الله یاد و یا الله تعالی لرا یاد و الله تعالی لرا کثیرن ډیر جاته لعلکم تفلحون خیر چې تاسو کامیاب شئ په خپل کثرت باندې با تکبر لوی نه کوئ په خپل اسلحه باندې با تکبر لوی نه کوئ تاسو به اعتماد پس کوئ په ذکر الله واطيعوا الله اطاعت کوئ د الله ورسوله ولا تنازعوا جګړې مکوئ پکور کې اتفاق اتحاد ساتئ دغه څه وایي اتحاد او یقین خیال کرا لگا یقین بساتے پا اللہ باندې پکور کې به اتحاد کوي خیال کرا لگا پتب شروع ورنہ تاسو ببوزل شي وتذبریکم لال بشی عزت ساتو عزت پم ختم شي کوشش وکړه ریح ته ویلې شي ریح بعد ته کوشش وکړه مراد عزت ته لکه دا باد چې فخیټه کې نو دا بیا څه دی عزت ته چې بار ته راوځي بیا څه دی بیا ذلت ته نو خیال کړه دا مولانا فضل واحد رحمت الله علیه چې موږ ته ترنګزو اجي څه وایي سو ته وایي د زما والد سے د چاپی کړي د امبیلې جنگ چو پسند بار کې زما والد سے د چاپی کړي کوشش وکړه وې د دلته کې زموږ د میاګانو د اوسونی ګرام دی وته من کار وکړو او بیا مچی ته لاړ د مچی چې کم نه نو هغه میاګانو وته من کار وکړو به مونږ تاسو سره د جهاد کې نمرګری کیږو دا د انګريزانو سره جهاد د دمو چرته کولې شو نو الته کې دغه ناکام شو زمونږ د دې ګونیر نو سره صرف د مجاهدین مرګري شو خیال کړه او اجي چې په وې د دې ځانه چې کم نه نو دا شګه به په دغه کې واچولې په ټوپک کې هغه رستم به پیوشتو انګريزان به چې کم نه هلاکول پوښې به کنه ویدان بیلی گیدل ساربدی خوراک سده د ګوره ولړمنونه پوښې به کنه دان بیلی گیدل ساربدی خوراک سده د ګوره ولړمنونه دا ګورګان به وجل پوښې به کنه او نو الته چې کمنن په مچی کې هغه میاګان وته انکار وکړو او نو هغه پوری چې کمنن سندره جوړه کړې د یو شاعر پوښې به کنه چالت کې چې انکار وکړو نو جرګه کې ناستو بات ته نه لاړ کوشش وکړ ناغه شاعر وی دس شو پتنګو کې اسید جلال د تیز گزار وکړو ټول خلق ته بشو په جلال کې لوی غار وکړو
جلال سره یو ملک ملګری شو کنه په دې انکار کې ها نو سید جلال به مولا دغه میاو پوښي به داغه نه باد لاړ او په جلال کې لوی غارو پوښي به نو دا باد چې دي کنه دا لکه باد سړي د عزت چې په خېټه کې چې بار تر راوځي نه بیا بې عزتي ده نه تدبري حکم پوښي به کنه عزت بم لاړ شي ورپسې شي تبلیغ لا تلو ما تبلیغ کم ځای ته دا نغه وته وي پوښي به کنه یو کوزو باندې دا یو بره باندې دا خیر السلام سبق په دوران کې دمونه بالکل دا چې دغه چې دا کوم د بیا سبق پاتې کیږي او سبق ډېر قیمتي دی خو شي په پکې ګرځي ټیک شه زمونږ دا لږ وختي کنه نو دا لږ وختي او دا سالم قرآن پاک ختمول دي نو په دې کې مونږ قضایي نشو کولی دا دغه نواله دا د اتو بجو نواله تر 1200 پورې 12 نیمو پورې دې کې بیا نور کار نه کوي دا مجبوري ده بیا نن خو چې کومه جمعه هم ده الله دې رحم وای دې رحم بیا مستاس خبره کوي چې دغه کلمه څخه نورسته بیا تاسو په ورسېدای او نو مطلب دا دی هغه د باندې قصه مې ده تکوه باندې کې چې کم دینو د ما سلطان مالی چوده کېدلو ناغامیر صاحب وی الکا کلمې وایا او چې کم دینو په سنت طریقه باندې ودشي نسم لاستل کوشش وکنه قبله طرف ته مخ را وګرځا او چې کم دینو ودشو او زلانه مو دشي کوشش وکنه پدې کې هغه پنجابیان نو هغه چې کم دینه دغه شروع کو کوشش وکنه دا هغه دغه کار شروع کو کوشش وکنه یا خدای پاک خوب یو تخت دلو نال ته کې دلته به یو غر وشو جوالته به بیا بل وشو ډیر کسانو نه خوب زما و تخت او بیا مې غوږی خو چېرې د کم غاړي نه आवाज راځي خوب مې خراب شو شي وکړه او نو مطلب دا چې خشه نه دی نو چې په ځان دې لږ تکلیف تیر کوم دا نور خلک چې کم نه بچ شي ورپسې شي او نو مطلب دا دی چې وتذبری حکم سبم لاړ شي عزت بم لاړ شي وصبروا صبر کوي ان الله بیشک الله تعالی مع الصابرین صبر کوونکو نه دی په جهاد کې بس کوي صبر کوي په تکلیفونو باندې ولا تکونوا مکه تاسو کلذین پشاندا خلقو خرجوا چروتل من دیارهم د کلو خپلنا بتورن په تکبر سره چاغه سوک ابو جهل او د ملګری ورئاء الناس د پاره د ریا د خلق و يسدون عن سبيل الله خلق منکاو د لار د الله تعالی نو والله بما يعملون محيط الله تعالی په اعمالو د دې باندې محيط راګرون کې د اعمالو د دین الله سو خبردار واذ زين لهم الشيطان یاد کا وخت خیسته کدی ته شیطان چکل دی راوتل دا ابو جهل ملګری شیطان او تدا خبره خیسته کړله چې فتح استاسو کوشش وکړه او د شیطان نه مراد څوک دی وی سراقه ابن مالک ته دا د بنو مدلج چې کمل رئیسو د بنو مدلج رئیسو خیال کړه کنه سراقه ابن مالک او دغه په شکل کې شیطان راغلی او په حقیقت کې دی نو دغه په شکل کې شیطان راغلی او ورته وی چې زما سره 2000 کسان لخر دي یره مکو کوشش وکړه خو دشمن ته مخامخ شي زرته نه تاسو یې 2000 زما سره دي کوشش وکړه فکر نه بیا چې کله دغه جنگ ختم شو او دغه د
سراقه ابن مالک د دغه سره میلاو شو د ابو سفیان رضی الله عنه سره ولی ابو جهل خو مردار شو وتا لخر راوسته و ګوره مونږ سره چې کوم نه په جنگ کې بیا یو ځای نشولای او تا مونږ له وعده وکړه چې زما سره 2000 لخر را سره ملګری دي هغه زه خبروم نه انا مې تاسو لیدلی انا مې د سره وعده کړی دا ولا څوک راغلو شیطان او په شکل د چا راغلو د سراقه ابن مالک داغه بیان الله تعالی فرمایي وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَوَقَ چې خیسته کدی ته شیطان اعمالهم اعمال د دې چې تاسو کامیاب یې وقاله ویل دی شیطان لا غالب لكم نشته غالب تاسو د پاره اليوم نن من الناس د خلقنا نن سوکم پتا تو غلبه نشي کولی واني جار لكم زمددگار تاسو ما فلما ترى اتل فیتان هر کله چې مخامخ شو د دواړه لخرې یو لخر د مسلمانانو ابل د ابو جهل نکس علی عقبه دې پشا شو په پوند خپل باندې څوک دا شیطان وقال ویل انی بریء منک منکم ز بیزار مستاسونا انی ارا بشکدینما وداد دغه د حارث ابن هشام سره لاس پلاس روانو حارث ابن هشام دا د ابو جهل رور د سره لاس پلاس روانو او خوشاله دی روانو چې ځل اخر خور روان او چې دلته پرشتي ولیدل کنه پرشتي چا ولیدل شیطان کوشش به کنه او شکل د سو د سراقه ابن مالک چې پرشتي ولیدل ددن لاس راخکو اپشار روان وی ولې ته واپس روانه وی ځه هغه لخرینه مچاغه تاسو نه کوشش ولې دا خو ډر پوکته کنه دغه نه د پرشتي نه خو بیا یریږي نه پشار روان شو انی اخاف الله تیرګم د الله تعالی نه والله شدید العقاب الله څخه عذاب ورکون کې دي اذ یقول المنافقون وقت چې ویل منافقانو والذین فی قلوبهم مرض هغه کسانو چې په زړونو داږي کې مرض د منافق یو غر هؤلاء دینهم دوکا کا دي مسلمانانو را دین د دې دلته مدینه منوره کې منافقانو چې کم دي دغه شروع د مسلمانانو خلاف شروع ودا مسلمانان چې دي دوکا شوی دي د 300 کسان دي هغه طرف ته زر دي هغه مسلح دي د غیر مسلح دي دا پاک دوکا شوی دي ومن يتوکل علی الله چې بر وسو کې په الله باندې فإن الله عزیز حکیم بشک الله تعالی غالب او حکمت والا دی خیال کرا لک احادیث کې راځي چې ابو جهل چې کله دا ابو سفیان په مشوره باندې د راووتلو لخر د ځان سره راغسته بیا چې کله قافله بچ ولا ابو سفیان بیا اطلاع ولېګله ابو جهل ته به بس زما قافله بچ ولا خطر مطرح ختم شولا تخپل لخر واپس کا ابو جهل توی زما د په الله قسمی چې سو په بدر کې می شرابونه نه دي څکلي او د فتح جشن مې نه ده مناو کړي هغه پورې زه واپس کیدون کې